نن خلک وصیت وکړي چې زما جنازه به پلان کې مولا کوي پلان کې ته وابیان نه دي دوی دا خلک تباه کړو ما ته یاد دي چې یو کس وصیت کړی زما جنازه به حنفي مولا کوي او پلان کې مولا به کوي زوی وابي او د پلار جنازه په بل باندې وکړه په وابي مولا یې وکړه وصیت یې ولدي تکو د دې خلکو سره پلار او د نیکه وصیت غم نشته چې کله وفات شي پس بیا به خپل خانمانی چلی اوس دا یو مسله ده چې وارث به جنازه کوي وارث ته دا حق حاصل دی ټیک ده خپل وارث خو زم وایم خو چې خپل وارث نه بل مولا مخکې کوي د جمعات امام الحي ژوندی په کوم کتاب کې د امام الحي نه علاوه د بل جمعات امام مخکې کول دي په کوم کتاب کې دي لیکن زمون خلکو د ځان دین جوړ کړل وارث چاته اجازه ورکو وارث کې مخبره کولای شي مخکې دي په خپل نشي کولای بیا د امام الحي نه علاوه د بل هیڅ حق نه جوړیږي چې جنازه وي ها بل هیڅ حق نه جوړیږي چې د جنازې ته مخکې شي جنازه جوړ بل مسله به کې دا راځي چې ډیر خلک لاړ شي او د کلی خلک تلی او د مړي کاله که خوراکونه کوي آل جعفر نه چې پیغمبر د ډوډۍ حکم کړی چې په 3 ورځو کې دا راشي او د دې غم بدل شي لیکن تاسو څه شروع کړو د کلی خلک به تلی هم پکې ډکېږي تشېږي 3 ورځې یہ کیا بات ہے بھائی د کلی سړی به خوراک نه کوي حرام دی ولا دا صرف د مړي کورونه نه دي او دا شی چې ختم شي چې د مړي کاله که دیګونه نه پخېږي د مړي کاله د کور سلوګیا نه خېږي بلکې خوا شاته ډوډۍ وشي بیا به دي غمونه پکې قاطع شي کلیوال مړیوال به پکې نشي تللی چې نه چې ورته ډاک شي په دې طریقه باندې به دا شی ختمېږي که نو ورنه خبره خطرې ته روانه ده دلته ډېر خلک زمونږ نه به دې خبرو باندې خپام شي او زه به ذات خود یم زه زما جنازې له زه هغه سړی دې راشي چې کوم سړی دې نه راغلی چې دا مولا دی ګناهګار دی ګناهونه تې شوي دي دې نه راغلی یم الله په جرګه راغلی یم معافي دې راشي که نه نو زما پلار دې زما په جنازه نه ودرېږي که په بدل زما رور دې نه ودرېږي هسې ګڼې نه څه ضرورت شو نیت دا پکار دی چې ربه موږ تا ته په جرګه راغلي یو د مړي کاله که خوراکونه پرېږدئ